تاسو خدای پاک وبخه یو اعلان وورئ اعلان ضروري دی او د مړي نه هم زیات ضروري دی زمونږ په دې علاقه باندې څلورمه ورځ ده بجلي بند شوې ده زمونږ شاپخېلو فیډر یې بند کړی دی او تاسو ټولو ته څومره خلک چې زما دا اواز اوري د شاپخېلو ټولو خلکو ته زما دا خواست دی چې برای مهرباني د خپل حق دپاره اواز اوچت کړئ او په ګڼ تعداد سره سبا 8 بجې نیر چوک ته سلمان خېلو نیر چوک ته ځان ورسوئ او هغه ځای کې به موږ د پولیو نه بایکاټ وکړو او پولیو والا به هم نه پرېږدو که کوم پولیو والا کورونو ته راغله حکومت زورور دی که زور یې کوو او دا پولیو ټیمونه کورونو ته راغله نو په کورونو کې به احتجاج کوو د کورونو کې چې څومره ماشومان دي هغې ته به پولیو نه اچوو تر هغه ټایمه پورې چې تر کومه پورې بجلي نه وي راغلي ځکه چې زمونږ ضرورت هغه د اوبو دی پولیو موږ ته ضرورت نشته چې د تندې نه موږ د پولیو نه د خدای یو 10 زره مړه کړي نو مهرباني وکړئ تر هغه ټایمه پورې به پولیو نه اچوئ چې تر کوم ټایمه پورې زمونږ د بجلۍ مسله نه وي حل شوي او نن زمونږ چې کوم میټینګ دې سره شوی و هغه په دې باندې زمونږ هغې سره مذاکرات شوي وو چې تر 5 بجو پورې به موږ تاسو ته بجلي را پرېږدو خو هغې موږ سره نن دوکه وکړه او هغه بجلي دارې تر اوس ټایمه پورې را نغله نو سبا موږ د هغې دا دوکې نه منو تر هغه ټایمه پورې به موږ د هغه ځای نه نه راځو چې تر کوم ټایمه پورې زموږ بجلي نه وي بحال شوي او دا یو خبره ټول یاد ساتئ که تاسو سبا هم راونغوتئ او د خپل حق دپاره هم سبا هم اواز اوچت نه کړو نو انشاءالله تاسو به دا بجلي را روان کال کې هم ونه وینئ دا خبره ټول ځان سره په ذهن کې یاد ساتئ او که تاسو سړو کې غیرت نه وي نو زما د خپلو خویندو میندو ته دا خواست دی چې مهرباني وکړئ ستاسو سړي نه راوځي نو تاسو نیر چوک ته سبا موږ له راوځئ چې موږ د خپل حق اواز اوچت کړو او دا بجلي چې کوم دی زموږ حق دی په دې دا زموږ وسایل دي موږ خپل وسایلو باندې خپل حق غواړو او موږ ترې دا بجلي چې کوم دی شروع کړی شي نو ټولو ته خواست کوم چې 8 بجې په ګڼ شمېر تعداد سره 8 بجې نیر چوک ته ځان راورسوئ یو ځل درته بیا خواست کوم چې 8 بجو نه په کور کې که 5 یې که 10 یې که 6 یې ټول راوځئ چې دغه ځای کې کښېنو او تر هغه ټایمه پورې احتجاج وکړو چې تر کومه پورې زموږ بجلي نه وي بحال شوي